الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ما بخير ضرورت يعني واخلي تسلسل برابر سيف الله خان ضرورت يعني بوالو بلا انسان آمد منوكا ووهبنا له او منگو بخش ابراہیم علیہ السلام تا گفت مکو ده هبه دو معنی رازی گفت او ما ویلو بلا درس کی چه شریعت کے دری اصطلاحات دی یو توی هبه یو توی صدقہ یو توی هدیہ یو توی هبه یو توی صدقہ یو توی هدیہ داولی کا نثار احمد ہر چی صدقہ دا سا شی ورکول دی چاہتا خالص دا اللہ دا پارا چی اگر سڑی سر سائل تعلق نشتا خو صدقہ کے خالص دا اللہ رضا دا پارا نو چی سنگ رضا ورکڑا اگر سڑی تا ستا استحقاق دیستے چی واپس چو پاڑی بس ستا دا ملک تا اوتا زکتا ورکڑے دا اللہ پا حوالا اور دا شی دا واپس کی دو حص اخلاقی قانونی شرعی حص لار نشتا دا یوا دویم تا وی هدیہ هدیہ مونږ گفت ورته نو گفت ورکیږي د الله د پاره نه د بنده د پاره ولدا همې چې دغه تر شي افغانستان ته نو که چاله د امریکای څخه گفت ورکړي پته نشته ورکړي کنه ورکړي خاصه فار ایگزامپل صحیح ها مثال ممنوعات مثال صحیح نو که دوست الته چاله یو قلم ورکړي دامه د امریکای نه هدیه راوړلې صحیح نو دې ورکړي دا دغه سړی ته صحیح د دې واپس مطالبه قانونا خدای کول شي خو اخلاقی اعتبار سره دا نامناسب خبره ده ځکه سړی په ډیر بخوند ښکاري او دریم ته وایي هبه هبه کې دواړه څیزونه مد نظر وي د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم نو د هبه د واپس اغستو لار شته خو قانوني ده یا باهمي رضامندي ده باهمي رضامندي چې چاته ورکړي ده چې هغه ته وایي چې هغه شی کړي مال واپس راکړه زما په کار شوی دی حالانکه خو نه د اخلاقي لحاظ سره ښه نه لګي او یا بیا به عدالت ته نو بیا به هلته سوکې هغه چې دا ما یو شی ورکړی هبه کړی مې او کو دوی صدقه کړی مې نو اسلامي عدالت به په لومبۍ ورځ باندې ستا کیس خارج کړي چې بس صدقه کړی دی نه یو هیو نتھنګ ټو ډو ویت صحیح کوا چې دا مې گفت ورکړو نو هغه وایي یو براټ دس کیس ټو د کورټ دیٹس اپ ټو یو بوث کورټ هیز نتھنګ ټو ډو ویت دا عدالت دې سره تعلق دي محکمې او کدی وی چې هبه کړی مې دی نو بیا پراپر هیرینګ کیږي سبا کیږي پراپر هیرینګ بکیږي نو کورټ سټیسفاید شي محکمه هغه مطمئن شو چې او دې سړی ته د شی ضرورت دی یا ولې په کم ګراوند باندې دی واپس کول غواړي نو خو واپسای فیصله وکړي ادروایز ډراپ ادروایز کیس به ډراپ لري وړه مسلې دی ووهبنا له منگا او بخشدتا حبا مکدتا اسحاق و یعقوب اسحاق زویه و یعقوب ایعقوب نمسه نو زمونگا سمر اولاد چوه دا اللہ تعالی مونگتا حبا کردی دی دا اللہ تعالی مونگتا حبا کردی دی حدیث کی راضی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ داولی که دا تعزیت که کل کل سیف اللہ خانه تا خود ملائے کنا کل کل نکاونه تا دا پتر رہا مجانا سیف الله خان زمون پښتنو فیملی کې ما څوک نکاله نه غواړي هغه باندې نکاح تړي صحیح هغه زمون سیف الله خان ته آسان راځي نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شمالي یمن گورنر کو د یمن د حضور علیہ السلام زمانه کې فتح شوه نو هغه وخت د دې دوی سیوی شمالي یمن او جنوبي یمن نو د جنوبي یمن گورنر ابو موسی شعری رضی الله تعالی عنہ او د شمالي یمن گورنر معاذ بن جبل ډېر ډېر لوی صحابه دي او ډېر عظیم سیاستدانان دي یا ميلان ځکه حضور صلی الله علیه وسلم گورنر مقرر څوک جرنیل بو او پالیټیشن بو بیکوت یعنی فوجي قیادت به هم هغه سره عسکري قیادت او سیاسي قیادت به هم هغه سره ځکه هغه زمانه خو کنټرول کولو صحیح نو که الته قیادتونه دوشي نو بیا ټسل پیدا کیږي
کوم ځای چې رفت وي نو په رفت کې به قیادتونه دوه کې نه قیادت به یو وي. کوم ځای چې سموث پروګرام روان وي بیا ډیلیګیشن اف پاور کېږي، ته دا کوه ته دا کوه، ځکه یو بل پرابلم نه جوړوي. خبره دا څومره ټیکنیکل خبره ده. او زمانه خدا شو چې علاقه او فتح شوه نو هغه به کنټرول کول پکار نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به عسکري او سیاسي قیادت دواړه یو کس ته ورکول. صحیح، ځکه بعض اوقات سیاسي قیادت یو فیصله کوي نو عسکري قیادت یې مني نه، هغه په عمل نه کوي. صحیح، یا عسکري قیادت هغه یو فیصله کوي نو سیاسي قیادت اپروول نه ورکوي. خبره ذهن کې رااله. او چې کله دواړه قوتونه یو سره نو بس هم یو ساين دی، جست گو اهیډ. خبره ذهن کې رااله. نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې یمن ته لاړو نو یو نوجوان زوی ناڅاپه وفات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو تعزیتی مکتوب لیک، بسم الله الرحمن الرحیم، دا مکتوب دی من محمد رسول الله، د طرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل ته يعزيه فی ابن له مات، چې تعزیت کوي د سره د یو زوی په حق لباندې چې وفات شوی دی. نو عنوان ورته مخکې ولیکه، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته پیغمبر وو، بل طرف ته هیډ اف دی سټیټ وو، بل طرف ته لوی درستیز وو، چیف اف دی آرمی سٹاف وو، هر طرف. صحیح، نو سٹمپ لګېدلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو والي سره خو فوراً خطر پیدا شي، پته نشي څه اډر راغلی دی. صحیح، او چې کولاوي کی نو چې هغه ټول مضمون وای نو تر هغې پورې به د هغه چې خدای خبر صد ما غلطي کړې ده څه. لهذا د پیغمبر علیه السلام کمال دا و چې بریف د خپل خط څه بریف خلاصه د خپل خط د لومبنۍ جمله کې ولیکله. نو بس هغه ولیکله من محمد رسول الله، دا څومره حکمت عملي ده. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ بن جبل يعزيه في ابن له مات، تعزیتی خط لاغرزی. بس he was very much satisfied with it. صحیح، دا یعنی یو تعلیم دی صحابه کې کیفیت خدا سے نو. صحیح، هغه ته خو چې څومره راځي ته خو وی go ahead نو go ahead کوته چې وډرال الحمدلله. صحیح، ای خدا سے نو لکه د مون په شان چې نو دا خو زموږ پلار چوکای ده، څوک به چې پلار و ما دي چوکای نه پوسیږي، دې چوکای باندې وزناتم تر مرګه، ا د مرګ نه پدو بیا د ما زوی په ناس کې او د زوی نه پدو بیا ان مسې په ناس. بلکې صحابي خو چې څو وخت معذور شو نو به خوشاله شي الحمدلله. فدیل ریلیکس شو، لکه ریلیکس. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د عمر والد گورنر دی. سو سعید ابن عامر دا خبر شاید ما تاسو ته کړې و چې صحابو کې 15 کسان دومره ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کمپیوټ کول نشي. دی باندې غیر مسلم دنیا متفق ده چې دا داسې ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کې هیڅ چا دوی کمپیوټ کړی نه دي لا تر اوسه. صحیح، تاریخ کې دا غي نظیر نه ملایي، ډېر مشکل سره. یو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، دویم عمرو بن العاص رضی الله عنه، دریم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سلورم سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، اور پنجم معاویہ بن ابی سفیان. that is third politician خلق دا ټول فاتحان. څوک فاتحان وبس په علاقه روان شل کړه وین روانو. بل مغیرہ سو ابن مغیرہ پیغمبر مخالف اخ ولید ابن المغیرہ دی، اخو بل مغیرہ دا غزوه د ولید د خالد رضی الله عنه پلار دی، وړي منحوس سره ولید ابن مغیرہ. دا خو مغیرہ ابن شعبہ له صحابی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خط ورته ولیکو، اما بعد فانی احمد الیک الله، پس د دینه زتا ته د هغه لوی خدای تعریف وام لا اله الا هو چې بغیر داغه نه بل څوک معبود نشته. نړمبه و د خدای عظمت سړي په ذهن کې ورواچي چې رچا عظمت په ذهن کې راغی داغه فیصله ته بیا سړي تسلیم خم کې. صحیح، دا مونږ خو د خدای فیصله ته یا حکم ته سړي تسلیم ځکه نه خم کو چې لا تر اوسه پورې کومه حق او داغه عظمت زموږ ذهن کې راغله نه دی. زموږ د باس عظمت په ذهن کې دی. صحیح، نو چې باس اډور کی څه کو 100% کوالیفای کولو کوشش کو، ځکه چې دا عظمت زموږ نظر کې دی چې کوالیفای مونږ کو نو الټیمیټ اینډ فایر. صحیح، نو اوس د خدای عظمت کې سړي په ذهن کې راغی
د پیغمبر خدمت کې ذهن کې راغی بیا بل د پیغمبر د حکم مخالفت کې نه ود الله د حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدا کې ورته خدای عظمت په ذهن کې واچو فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو زتا تب تعریف هم د هغه لوی خدای چې دا غنه علاوه بل څوک معبود نشته فإن أموالنا زمون مالنا وأهلنا زمونږ اهل و عیال وانفسنا زمونږ بچی واولادنا وانفسنا زمون ځانونه واولادنا او زمون بچی من مواهب الله ګوره دا لفظ هبه مواهب پلورل دی من مواهب الله عز وجل دا د خدای هدی دي الهنیئه ډېر مبارک دي زما خپل ژوند مبارک ته مبارک نه دی زما اهل و عیال زما بچی زما مال دا مبارک ته زما ضرورت ته زما ضرورت ته ضرورت به پوره کیږي خوشحالي ته نصیب کیږي دا مبارکه هبه ده من مواهب الله عز وجل الهنیئه وعواريه المستودعه او دا د الله تعالی امانت شوی عاریه صحیح د هبه نه بعد دا لفظ ډیر قیمتي دی چې هبه هغه څه چې ستاب اونرشپ پر راغی سره پر راغی یعنی کدا تسبیح ما فرید خان ته ورکړي هبه مې کړی نو دا هغه ملکیت پر راغی زمانه ملکیت ختم شو صحیح وکدا ما فرید خان ته عاریه کړی عاریه معنا بارو ورکول عاریه معنا بپورنا احسانا ورکول چې خپل کار کو کبه ما ته واپس کړ صحیح لکه فار ایگزامپل ما ته موټر ضرورت دی چې زما ډاون ټاون ته او زه واه جان ته ما موټر خو ټیک نه لته موټر ما ته راکې درته وې صحیح اوس دا چې کله به خپل کار وکړم واپس براشم او شکرې سره به واپس کړم چې الله تعالی اجر درکې ما ته ډیر ضرورت او تا عین په موقع باندې زما غو ضرورت سره ته ورسو خدای تعالی ډیر خیر درکې د موټر کې څه کمې قران نه که څه ته ما وخړو صحیح نظام خوشاله شو الله هم خوشاله شو اره د شکریا مدار صحیح نو الله تعالی پیغمبر اسلام رسول لفظ ورپسې وي وعواريه المستودعه دا د خدای امانت باروډ پراپرټی ده دا د خدای امانت کومه پراپرټی ده رسول الله خان باروډ پراپرټی ده تاسو بارو کړی ده صحیح تاسو بارو کړی ده مالا چې فار ټایم بینګ ته خپل کارو کا بیا خو د خدای پراپرټی ده چې خدای وغواړي نو واپس به کی صحیح اوس فار ایگزامپل ما هم جانته وي چې تواله دا موټر راکړه درې ورځې ما پکار دی ما ته راک څه وکړه خو آل آف سډن دته ضرورت سبا پیدا شه سبا د ضرورت او د ضرورت خو یقینا زما په غیبانه مقدم ذکر چې د پراپرټي مالک دی صحیح اوس چې د ماته سبا وي چې رقاضي سه ما خو تاسو دا موټر درکړو درې ورځې لپاره خو زما معذرت کوم زمانه خپل ضرورت پیدا شنو څنګه صحیح نو اوس کله ما د اخلاق او معیار عالی او بلندوي نو په ځای لدی چې زه په خفشم چیرې نو قدرت لپاره راکړم نو مرګري ما طرف موټر نشته نو ما دنه سوال کو نو دې بل ته سوال ته ولې خپل موټر شته پتاله درکړې صحیح نو زه باید تر دې شکریا ادا کوم چې بس تر او اخل ان شاء الله زه بل ځای کوشش کوم پرون ستا په موټر باندې ما کار کړی دی الله تعالی اجر درکړي او که زه ته پزان راکړم چې وای ګوش د خمار راکړو اچغه ووم او ویر کوم نو که تاسو هم دا کې سوال تاسو باید د استاد خالد د وقوف بچی دی دا بالکل خبره نه کوي هرکه خو یو راځي په سوالی کارو کو دا غي شکریا ادا کول دا ضرورت نه واپس کول صحیح نو الله تعالی په دې پیغمبر اسلام په دې یو لفظ کې دا ټول فلسفه په ذهن کې ورکېل ومواهب الله عز وجل الهنيئه وعواريه المستودعه متعك به في غبطه وسرور وی الله تعالی په دې باندې نفع درکړه فائدې درکړه نفع درکړه فائدې درکړه فی غبطه وسرور خوشاله کې او د رشق په مقام کې او میز وی جونی دی صحیح قبضه منك باجر كبير الله تعالی خپل باروډ پراپرټی تانه واپس واغسته سره دې چې لوی اجر تعالی ثابت کړ خو کله ان احتسبت وصبرت کتا د خدای په فیصله باندې او په تقدیر باندې عقیده وساتله او د صبر مظاهره وکړه صحیح ولا يحبط جزاؤك منك شيئا فتندم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې چې ګوره کته چغي سوري اوه ادا نارضامنده اظهار وکي خدای ته تکلیف دي چې رسول نه خدای فیصله وټرا کوي کسړی چې وایي نو چې خدای کوم تکلیف سره رسول نه واپس کوي کوم زوی چې تاسو نه ورته درا ظاهر ته ډېر خفاین ولته مقبره تراشه ولار دی بیا مثلا دې کړل صحیح نو ورته وایي چې ستا دا چغي سوري دا آه او فغان دا به صرف تاسو دا مصیبت درکې چې اجر به ختم شي یو پکې نقصان نشي فتن دم نزال او پښیمان شي ګوره باندې به دور اجر دور ریوارډ مې دومره کریډټ ته جوړ شو چې سوري مې والیا کریډټ کړه راغی ا کریډټ ډاون شو
فتندم وما هو کائن فکان قدر السلام سچ کیدون کیو اخو السلام خدای فیصله وا اخو سو کو واپس کول نشي مالته پیغمبر اسلام دا لفظ هبه د بچی لپاره ذکر کړی دا سیف الله خان دا بدیا دي ووهبنا له اسحاق مونږ هبه کړو دته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نو اسحاق دا د زویو یعقوب ان مسیو دا د اسحاق علیہ السلام زوی دی ابراهیم علیہ السلام په بوډا ځان د خدای نه غوښته او بچي څه غوښته زوی غوښته بل ځای قران کریم کې الله تعالی مختلف ځایونو کې دا واقع ذکر کړی دا چې د بیبي چې د 99 کال وه سوره 99 او ابراهیم علیہ السلام د شپږ شل کالو 120 اوس نارینه چې 120 او خدای د یو کم سلو کالو د بچی کې دوه امکان شته فزیکلی میډیکلی په د بچی کې دوه امکان نشته او چې کله فرشتي راغلي او ابراهیم علیہ السلام ته وې تا ته راغلیو بشارت درکو چې بچي به پیدا کیږي وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق وامراته قائمه دا بډای خدای د پردې شاته د ملمنو خدمت کی مصروف و صحیح هغه دا خبره واورید نه په خندا شو هغه پر څور ډرامه ولا ښکارا شو خو د 99 year بوډا د 120 year فبشرنا باسحاق نو فرشتہ ابراهيم عليه السلام ته وی د زوی نوم به اسحاق زوی نوم به سي اسحاق باندې پیدا شو الله تعالی فرمایي چې اوس ابراهيم عليه السلام په عمر په داسې سټیج کې په دومره بوډاواله کې چې سړی بچي وشي نو هغه خپل مسیلی دی شي ان مسعود راتونه قرآن وړاندې او کال پس لیږي صحیح الله تعالی فرمایي چې ابراهيم زما دومره خوشو چې هغه می تر دې ژوندې پرې خو چې بالغ نسې مې ورته مخو یعقوب عليه السلام صحیح ووهبنا له اسحاق اهبك مودت اسحاق عليه السلام نو دا داسې ده لکه دې خو نصر احمد نوم بناتلو اسه اشاره باندې وو اشاره لکه په دې عمر کې چې دې واده وکي نوم په ذکر راځي پرابلم ورنه جوړه چې په دې عمر کې دې واده وکي الله تعالی په دوره مهربان شي چې بچي ومشي بچي بالغ هم شي او واده ومکي او داغه بچي وشي هغه بالغ شي تاسو دې اځه ممکن ده ډیره موده چرته غیر حاضر پاتې شو موږ هم خدشه پیدا شوې ده یو وار قمان نثار احمد ته پوزو کو تجویر اختیاري دغه څه مې سو ما تم نه وایي ووهبنا له اسحاق مونږه هبکد اسحاق علیہ السلام ويعقوب علیہ السلام کلن هدینا دې ټول ته هدایت کړو مونږه ونوحا هدینا من قبل ونوح علیہ السلام گائیډ کړو مونږه مخکې دینا ومن ذریتی اد اولاد دنا او صلی الله تعالی روان دي دوه اهم پیغمبران ذکر کړل یو نوح علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای سو وته ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار یو ابراهیم علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای د پیغمبرانو پلار نو دا ومن ذریته او د اولاد د دنا نو چې سره دا لفظ وای دې نو چې څو د اشاره نه کړي انډیکیشن نه کړي نو د دې خارصو مراد کې دي دته مې وای څه دته مې وای اوس anyone of you later on I will explain that this one or that one or that one or that one نو دلته الله تعالی ومن ذریته د اولاد د دنا ته چا د اولاد نه د نوح علیہ السلام ذکر کوي کله ابراهیم علیہ السلام ذکر کوي کله نوح علیہ السلام ذکر کوي د دې څه اوکے ځکه چې دا مکه څومره د پیغمبرانو نمونه راځي دا ټول د نوح علیہ السلام آف سپرینګ دي دا ټول څه دا د نوح علیہ السلام اولاد دي او کدا وایي چې ومن ذریته د اولاد د ابراهیم نه نو بیا یو ایکسپشن دی پکې چې هغه پکې د ابراهیم علیہ السلام اولاد کې نه غیر حضرت یونس علیہ السلام نو بیا بداوي کیونکہ میجارٹی د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اثر اعلی یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اصل پیغمبر په حیث اعلی ومن ذریته اد اولاد دنا داؤد سلیمان ایوب یوسف موسی او هارون وکذالک نجزی المحسنین او دغه رنګ مونږ بدل ورکو نیکو کارانو ته وزکریا زکریا یحیی عیسی الیاس کل من الصالحین دا ټول د نیکانو څخه و اسماعیل الیسا یونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین دې ټول ته فضیلت ورکړو مونږ
مخلوقات باندې ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوینا واخوانهم درونو دوینا وجتبیناهم مگر دوی انتخاب کړو وهدیناهم امونږ هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم نیغ لار جانب ته ذالک ودل صلی الله تعالی فرمای دا ټول ما گائیډ کړیو ک الله تعالی اون غواړي نو پلار زوی پلار گائیډ کول نشي ک الله اون غواړي نو پلار زوی پلار گائیډ کول او واقعا په قران کې موجود ده د دواړو چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر کافرو هغه غریب ورسره سوره مهنت کړه الله تعالی چې ما فیصله کړی چې نه دی باندې راړي ما ها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم الله تعالی وایي چې ما ابراهیم ته واضح کړ دی به ایمان نه دی به کافر مړیږي ابراهیم علیه السلام فلما تبين له تبرأ من ابراهيم علیه السلام ورته بابا ان في ذنب او الله تعالی رسول ابراهیم تعریف کوي چې معلوم شي دا سړی مس گایډډ دی به کله خبرې ته غوږ نه کیږي نو کله خپل رشتہداریم باید چې سړی ورسره بیا ډیر کلوز کیږي نه ان ابراهیم لأواه حلیم الله تعالی ابراهیم یقینا ډیر بردبار سړی او هغه هیڅ ریاکشن د خدای فیصله باندې ښکار نه کړ هیڅ ریاکشن دومره بردبار او اواه خدای سره کنیکشن much more established than his connection to his own dad صحیح د مسلمان لپاره خو فرست اور کنیکشن بچا سره الله سره او دیم واقع د نوح علیه السلام تاسو ته معلومه ده چې دا غزوه کنعان ابن نوح کنعان ابن نوح څلور زامن د یو نوم دی حام د بل نوم دی سام د بل نوم دی یافس او د څلورم نوم دی کنعان نو کنعان خو کافرو هلاک شو کنعان کافرو هلاک شو دا باقی دنیا الله آباد کړه درو کسان باقی دنیا الله آباد کړه څه نه درو کسان حام سام یافسنا سمیټک دا د سام اولاد ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوی و اخوانهم درونو دوینا وتبیناهم مونږ د دوی انتخاب کړو وادیناهم اګایډ کړو دوی الی صراط مستقیم نیغ لارې ته ذالک هدى الله د هدایت د الله دی یادی به من یشاء هدایت کې د دې په واسطه هغه چاته چې را دی او چې من عبادت د بندگانو خپلنا ولو اشرکو کچری دوی شرک لحبط عنهم نزائل شو بدوینا باطل شو بدوینا ما کانو یعملون آغا عمل چه دوی کولو اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب والحکم نو د حکم دو معنی دي یو حکم په معنا د آرډر کمانډمنٹ یعنی حکومت څه شي حکومت نو حکومت په معنا د نظام حکومت دی چې د پیغمبرانو ته ما صرف د برکت خبرې نه وکړي د څه خبرې ورته کړې د حکومت نظام نه ولا ورکړل دا امپلیمنٹ کړي یعنی دا کوم کتاب چې الله پیغمبر ته ورکړل یا شریعت امر ټن شریعت کې ورته ورکړل د شریعت مقصد څه چې ختمونه کوي او بس بیا پولا مولا پوښ کوي خو نه هغه دې لپاره وخت دا امپلیمنٹ کړه دا اغلاف بلند امپلیمنٹ صحیح شو موږ د قران نه د برکت کتاب جوړ کړو خورما وخت ختم وکړو صحیح شو بزنس شروع کو خبره ده بزنس شروع کو ختم وکړو خدا د قران اولین مقاصد نه دي دا قران اولین دا سپلیمنټری دي دا سپلیمنټری دي اولین او فندامنټل کار د قران سره چې د خدای په ځمکه نافذ شي اصلاح اف دی لند د الله په ځمکه باندې امپلیمنٹ شي اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب والحکم نظام حکومت یو معنا ادوین والحکم قول فیصل حکم معنا قول فیصل یعنی د خبره هغه انداز مو ورکړو چې پیغمبر به خبره کوله داسې به ارګیو کوله چې حق او باطل به سره جدا کړل موږ خبره کله کنفیوز شي پیغمبر د خبره کنفیوز کیږي نه موږ کله خبره څه شي یعنی سره ارګومنټس کوي دلایل کوي کمزوري ده انسان کله خبره سړی نه کنفیوز دي دوره کې شي په خپل پکې ونخلي پیغمبر دا کله خبره نه روکيږي ځکه الله تعالی ما غي انسپایر کړل دي سره اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة نبوت ورکړو فیکفر بها هؤلاء اوس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي
چې فإن يكفر بها هؤلاء کچری انکار کوي د دې قران نه د دې دعوت نه هؤلاء دا خلق کوم مراد دي د پیننس دا خلق د جزیره خلق خصوصا د مکه خلق خصوصا د پیغمبر اسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي ځکه مکه والو اکثریت کو پیغمبر اسلام مخالفو سیو مخالفو خو پیغمبر پر قوم د پیغمبر اسلام پر قوم لکه زمونږ نثار احمد چې حامد کاکا مخالف دي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار وکړ دې دعوت نه هؤلاء دې کسانو چا اهل مکه و پیغمبر اسلام ته الله تعالی وی ډونټ وری فکر من کېږه ما فکر ته چې کله خبره الله لپاره کې ته چې کله خبره الله لپاره کې نو خپل قوم مرګرتیا نه کی پر دې قوم باندې مرګرتیا وکړي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء ځکه د خپل قوم خو کله کله سړي سره تربګنی پیدا شي موږ ورته تربګنی وایي تاسو وایي تربګنی کله موږ ورته تربورولي وایو تربورولي ورته وایو صحیح نو زمانه کې ورته دا پوسه کوي دا ملک بابا ورته ها ویل دي د تربور چاته وایي دا تربور چاته وایي ناغه ورته وي تاسو کاکا ته تر وایي تر ناغه ورته دا چې خینه د تر زوی دی چې خراب شي بیا د خرز وی دی صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار کوي دې نه دا کسان فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافر نن معاملہ لگا آرام هم څه صحیح چې شر پسند دا میسج ملاو شو ها په دې قاضي ټول تربوران به موجود دي صحیح بس هغه صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار کوي دې نه دا کسان فقد وکلنا بها قوما نو تحقیق مونږه موکل کړی دی وظیفه مور کړی دا مسلط کړی مو دي توکید دې ته وایي لکه پاورا پټر نه چاله ورکه توکید څه وایي پاورا پټر نه ورکول فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا مونږ وکیل کړی دی بیا په دې باندې قوما یو داسې قوم لیسو بیا بکافرین چې ندی غید دې دعوت نه انکار کوونکی نو د دې قوم نسوک مراد دی پیغمبر ته الله تعالی وایي د اهل مکه کې انکار کوي نو دا ذمہ داری ما یو قوم ته ورکړی چې دین انکار کوونکی بالکل لري په ځان قرباني کوي ایستا پر دعوت باندې ځان قرباني کوي اوس دا قوم څوک دا وانډرسټوډ د صحابه دي دا وانډرسټوډ د قوم څوک دي صحابه دي نو ابتدا قوم صحابه دي نو صحابه ټول عرب خلو پای کې حضرت صہیب د روم نه راغله حضرت بلال او عمار د حبشې نه راغلي حضرت سلمان د فارس نه راغلي د کوم کوم دنیا نه کابل احبار هغه د هیبرو نسل نو دسنا د هیبرو نه د هر د تر خلق پکې موجود او خدای آل ټوګیدر د ټولو صحابه ته یو قوم وي حالانکه د ریسنټی په اعتبار باندې خدای ډیفرنٹ ټیشن دي یو بلډ د فارس دی د بل بلډ د روم دی د بل بلډ د ایبیسینیا دی د بل بلډ د هیبرو دی د بل بلډ د بل ځای دی او د بل ځای دی او د بل ځای دی الله تعالی ټول ته یک آل ټوګیدر سوې یو قوم وي نو ما بل ذکر کړو دی تفسیر کې چې امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه په دنیا کې د قومیت درې تصورات مروج سو تصورات درې تصورات د قومیت مروج دي نمبر اول د وینې په اساس د قومیت تصور د څه په اساس د وینې په اساس اوس که چاله پښتو ورځي او کنه ورځي صحیح خو چې وینه د پښتون ده اگر چې دلته د زمونږ د هندوستان پښتانه دي کنه هر یو نوم سره خان لیکلی دا زمونږ باباګانو سره غوري بابا سره عبدالي بابا سره سوري بابا سره د ټول غرنوي بابا سره دې سره ټول تللی دي هغه جهادو کې نو بیا الته پاتې شي د امیر جان ماته ته پوره د پښتنو کړی دي صحیح او بلا ډېر خو پکې پښتون وایي به ها او ځکه چې دا میریجز کراس میریجز وشو کنه نو بس هغه جواب خو دې اوس مالي خان ځان ته خان وایي سوي او پښتانه ځکه پښتانه خو دې ځای ته قیامت پورې نه پښتون وایي خو دې خلاصې دي ځکه یې بلډ خو یاد دی صحیح نو اوس هغه له پښتو ورځو کنه ورته موږ داسې د زمونږ عزیز دی دا ولته په دې اورنج کاونټي کې د هندوستان یو زمونږ د علاقې نه چرته د هغه څلورمه درجه کې بره نکړي چې هغه چرته هغه زمانہ کې تل جهادو کې نو ته سټل شوی نو بچو پښتو نه ورځي هغه واحد د پښتو وایي صحیح واحد د پښتو جماعت کې ډېر وخت لګي ډېر ښه بزنس لري گاډو ماډو نو هغه د لور واده د لور واده نو زه سپیشل دلته غوښتم او
زړه ملتن اغال تا ملمنو ته خیر مقدم وي او د هلټن او شیرټن هوټل کې پروګرام کړو نو چې ملمنو ته خیر مقدم وي نو وې تاسو ټول ماته ډیر زیات محترم یې ځکه ټول زما ملمانی ما سره زما د لور د واده په خوشاله کې شریکان شي وي زړه د اخلاص انګلیسي کې لګیا چې فل سنسیریټي سره کارډیالي I do thank all of you. صحیح خو هغه وې چې specially I am very much grateful and thankful to my own cousin Qazi Fazlullah who is a Pashtun and I am a Pashtun and he is my cousin. نو هغه د پښتون ولای هغه شیخ ختمیږي خو نه صحیح شو نو یو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې د بلډ په اساس او خوني رشته چې ورته موږ وایو د وینې په اساس باندې دا د قومیت یو تصور دی اوس ټول دنیا کې چرته پښتانه اوسېږي دا ټول څه دي یو قوم دی دا ټول څه دي اوس هغه د هندوستان پښتون د بلوچستان د سیمې پښتون د پېښور د سیمې پښتون د قندهار پښتون د کابل پښتون او د قندوز پښتون دا ټول څه دي دا یو قوم دی صحیح که په المان کې دی ردي او که په امریکا کې دی ردي او که په استرالیا کې دی ردي او که په تایلند کې دی ردي که سویټزرلند کې دی ردي چې پښتانه دا ټول سره دا یو قوم دی او ګوره دا شی نیچرل دی دا شی نیچرل یعنی ته لړ شو داسې خطې ته چې چرته کتلې وي یو داسې بنده چې داغه دعوه دادا ځان ته معلومه زه پښتون یم حالانکه پښتون نه پیژنې نه پښتانه پیژنې بس سره دعوی دادا چې زه پښتون یم چې تا نه کله خبر شي دا پښتون دی او داسې به اختیار به د غاړې سره هغه بلډ جمپ کی هغه بلډ شو کی هغه بلډ جمپ کی دا نیچرل دی یو دغه ریلیشن دویم مولانا آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې دویم د انتظامی حدود دن اوسیدونکي خلک دا یو قام ګڼل شي څه حدود د انتظامی حدود یعنی د یو مملکت استوګن دا یو قام ګڼل شي پولیټیکل بنیاد باندې کوم بنیاد باندې پولیټ سیاسي بنیاد باندې دا نو باندې تصور د قوم چې دا فطری دی نو باندې تصور چې دا فطری دا دیم چې دا سیاسي دی پولیټیکل بول اوس په افغانستان کې استوګن ټول خلک افغان بلل شي څه بلل شي افغان نېشنل ایجوکیشن سلیکي افغان موږ پاکستان کې ټول استوګن سلیکو که پنجابی دی که پښتون دی که بلوچی دی که بروهی دی که سرایکی دی که سندھی دی موږ سلیکو پاکستانی صحیح نو دا ته وایي سیاسي تصور د قومیت او دریم دیني تصور د قومیت چې د یو عقیدې په اساس باندې جمع کیدونکي خلک تامه دنیا کې دا یو قوم ګڼل شي لکه دا د یو عقیدې حاملین صحابه الله ورته سووي یو قوم ورته نه په دې اساس د تامه دنیا مسلمانان دا یو قوم نو لہذا په دې مسله کې جګړه نشته صحیح یو سره به د قومیت یو تصور بیانوي بل تصور بیانوي بل تصور بیانوي یعنی ته بچانه تاسو کې قومیت څه ابو پاکستان ہے صحیح نو تو سره جګړه په دې مکو چې نه قومیت سره پنجابی که سندھی هغه وای په سیاسي قومیت باندې عقیده لري صحیح یو بل هغه نه تاسو کې هغه مسلمان دی صحیح نو جګړه خبره نه ده هغه په دیني قومیت تصور پیش کړي یو بل نه تاسو کې د پښتون فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اوسمه جنا کتن نه راغله د فلسفه نه وسته کړي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کین کار کوي دین داخلك فقد وکلنا بها قوما نو تحقیق مونږه موظف کړی دی موکل کړی مونږ دې باندې یو داسې قوم لیسو بها بکافرین چې نه دی غي دین انکار کوونکی چې هغه صحابه او جماعت دي اوس الله تعالی وای once again اولئک دغه کسان بیا د ګروپ شو لکه څنګه چلته من ذریته د اولاد دنا د چا د اولاد نه وي maybe نوح علیہ السلام and maybe ابراهیم علیہ السلام دواړه تعویل کې دي شي دواړه معناګان دلته دواړه معناګان کې دي شي چې اولئک الذین دغه کسان کوم من د پیغمبرانو کوم لست چې مې درکو اولئک الذین سوق مراد دي د پیغمبرانو کوم لست چې مې دوه درې آیت مخکې بیان کړ دغه کسان خدای ورته هدایت کړی دی فبهداه مقتدی دی فالو کا او دویم اولئک الذین دغه کسان کوم کسان دا نږدې چې الله ورته قوم وي دا نږدې چې الله ورته قوم نو الله تعالی په دغه کې قوم چاته وي صحابه ته چاته وي نو بیا د اولئک معنا چې دغه صحابه د پیغمبر
اولئک الذین دغ صحابہ د پیغمبر حد اللہ گائیڈ کری دوی اللہ تعالی فبہدا مقتدی پس پہ ہدایت دوی اقتدی اقتداء کا فالوئے کا فبہدا مقتدی دوی پہ ہدایت بانے اقتداء کا یعنی فالوئے کا نو سپتو لگی دا چی دین عبارت دا دین نہ دے چی دا پیغمبر اتباع وکے دین عبارت دا دین دے چی دا پیغمبر او دا غیر صحابہ اتباع وکے دین عبارت دا دین دے چی پریکٹیکلی برچائے اتباع کے دا پریکٹس دا پیغمبر اور دا پریکٹس دا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. او تائید سورہ البقرہ آیت نمبر 11 نادر جان تو پیج ہوا ہے سلوروں سے پڑھ پیدا مکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِّرِ شِدُوِتَا امکتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِّرِ شِدُوِتَا آمِنُوا ایمان راڑی کما آمن الناسو لکچی ایمان راوڑ دے خلقو نو خلقو نسوک مراد دی دا قرآن دا نازلی وقت کی چا خلقو ایمان راوڑ صحابہ التخل صحابہ نالاو بل سوک مومن نو بس صحابہ چی ایمان راوڑ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَلَچُوِّرِ شِدِ منافقانو تا آمِنُوا چی ایمان راڑے کما آمن الناسو دا سی ایمان لکسن چلے صحابہ راوڑے دے سنسیاریٹی سنگا ایمان ذکر منافقینو کو با ڈبلنگ ہو منافقینو با ڈبلنگ ہو صحیح کہ اردو شعر دے کہ زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف او زائد میں جو پرہیزگار سرے وہی تسبیح در سرے دی حکم دا تار چلے پہ کیا چولے دی دا دی ہندو دا غاڑے تار دے یعنی مانا دارا مسلمان ہم خوشحالہ ساتی ہندو ہم خوشحالہ ساتی صحیح اگو ادا کار مکہ و تسبو کے زنار تار ما چوا تو یا مسلمان طرف تشا ہے ہندو طرف تشا صحیح کم سرے جزان نکلیر کئی دا دیر خطرناک سرے کم سرے جزان نکلیر کئی دا دیر خطرناک سرے ذکر جدنے تا کنفیوز کئی گیا تو پوئی گا نچرہ دا متعلق دزا فیصلہ ہوکم کہ دے زمان عمل کرے دے کہ زمان مخالف پر کرے دے زمان عمل کرے دے کہ زمان دشمن سرے او یو سرے جزان کلیر کا استاد دشمن سرے ادرے دے تر آگر شکر گزار شا صحیح شو ذکر آگر متعلق تا غلط فہمے کے نپری دے خوچ دا تا سر ہوں ابل سر انتا دا بیالوی مصیبت دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے خطرناک مخلوق تھے اور حدیث کی راضی اخوف ما اخاف على امتی الذي يكون ذو الوجهين الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا حق اور دا باطل معرکہ کے د ټول نه خطرناک سره د قیامت پر چې هغه باندې زډیر لري چې ډیرو په تکلیفي هغه چې هغه دوه مخې یو سره په یو مخ ملاوي یو بل سره په بل مخ ملاوي او بس یو طرف ته شنو څنګه شه زمون په داخلي کې یو غریب سره هغه دی ووټو ته ولاړو رائے ته ولاړو د کلی یو کونسل وی کنه نو دا هغه ووټو ته ولاړو نو ووټو ته ولاړو درې وټونو ته ملا شي سو درې نه چې تقسیم شون نو سوچ 500 سوچ رنر ور پسې رنرو ادا غریب پیسې صاحب نو درې وټونو ته ملا شي نو دې بار راو ته ډیر خلک ولاړو نتیجه اورېدو کنه نو دا زما یو خبر اور ټول خلک د طرف متوجه شي دې په څه وایي و زما یو خبر اور ټول خلک ورته متوجه شو و زما په بکس کې درې وټونه دي نا بکس درې وټونه دي و یو زما دی یو زما د زوی دی و دا دریم دلته تزارو کوي چې ټول کړي ته سلام نه کوم نه یو وټ کومه یالي غني وې چې کوم دا سره راته ځان نه کوي نو سبا ممکن دا ورته سلام علیکم ممکن دا بدل کړي هغه السلام علیکم وې یو وټ پر د ټول کړي سلام نه کوم دا دلته راته دا مطلب فوق دا نه تاجي په خلک ده اصل ما ګوره دا څه پښتون خوخي دا بالکل سمپل نیچرل خبره چې کوي صحیح خبره جوړای نه دا هغه غړا واه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ زمان دغه مصیبت ته دی وجل ته خلکو ته زما متعلق دا ګیله ده وای دی الله سترانګ کیریکټر لري سوې وای
اسلام کیریکټر نو ما مرګره ته مې چې دا ما تعریف کوي کنډم کوي نه زه په دې نه پوښتنه ما اپریشیټ کوي اګه کنډم کوي نه ما د دې مقصد ته جو اسلام کیریکټر لري دې وایي چې زموږ ریزرویشن څه هغه سره خبر نه کیږي غوسه کیږي نو ما کومه خبره چې نامناسبه زلې ونه خو نه ته غوسه کیږم او چې خبره نامناسبه نه خو زما د بلډ خبره ده هغه زه په هغه کنټرول نه لرم صحیح چې خبره شریعت اعتبار سره نامناسبه خبره ها نو بیا زه پای کنټرول لرم خو زما کمزوري وایا مې فطرت وایا سو وایا بلکې د پښتون خو دغه فطرت نه مړول کار کړه ځه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ دوی أَنُؤْمِنُ آیا مونږ ایمان راړو کما آمن الصفا لکه څنګه چې ایمان راوړې دې کمکلو خلکو صحابه ته به وقفان دي کما قلوي نو الله تزمره غصور الله وای الا خبردار انهم تاکید فردغه منافقان هم الصفحاء وامدا کما قلبي ولكن لا يعلمون خذوا پوینا صحابه ته کمقل وای د دنیا لوی کمقل دا منافقین دي چې څوک هغه عقل من ته کمقل وای چې پیغمبر پیژندل دي ابو بکر عمر عثمان علي یو لاک صلیخ زره صحابه سوره النساء ها وای آیات وګورم ځکه ما ته خپل کمپیوټر نشته سره احمد د آیات ته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى پتہ نه لګي چې ما ته کمپیوټر نشته چلو بیا بل وخت وګورو ولته آیت بات دریات ته چې الله تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى سوچ د پیغمبر مخالفت کوي پس داغه چې حق ورته واضح شوی دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کوي د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کول دې ته الله تعالی د پیغمبر مخالفت وي دې ته الله تعالی سوې د پیغمبر مخالفت وي نو ما طرف ته وګورئ یو حدیث ته مزید تشریح کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انکم من یعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا تاسو څو زمانہ بعد ژوندۍ پاتې شئ نو یقینا د دین په اساس به ډېر اختلاف تاسو مخې ته راځي سبا راځي او بیا غوځن چې امریکا کې اوسېږي د تخاري او سړی داویدار دی دین عالم دی او سړی داویدار دی بیخي مفتی دی نو د دین په اساس به ډېر اختلاف پیغمبر علیہ السلام فرمایي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تاسو زما سنت او زما طریقې هغه فالو کوي او زما د صحابه طریقې فالو کوي پیغمبر علیہ السلام په خپل توثیق وکړو چې یوازې زما طریقې نه ورسره زما د صحابه طریقې ځکه د پیغمبر طریقې مونږ ته محفوظ کړی چې دي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ګوره مونږ وو چې په مانځ کې داش دی خبره مونږ په اودس کې مخ وینځل فرض دي دا لاسونه وینځل فرض دي دا سر مسح کول دا فرض دي دا خپې وینځل دا فرض دي خلا او پوزه وینځل دا سنت دي تاسو وایو کنه وایو ها هر یو سره یو کلمه ویل دا مستحب دي صحابه کرامو په نسبت باندې دا فرض واجب سنت مستحب ځکه دا خو اکیډمیک پرپز دي باري دا خو د جوریسپرودنس مسله ده څه مسله ده د اسلامي جوریسپرودنس اسلامي اصول قانون دا خو د اصول قانون ترم دی او ټرمینالوجي دي چې موږ د ایجوکیشن پرپز لپاره استعمالو چې کدا شی ډراپ شنو موږ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي دا د اکیډمیک پرپز لپاره دي صحابه کرامو په مس کې دا شی نه نو بس یو پیغمبر ته قتل چې څه کول ایز اکیزه مستل چې څه کول بس یو کاپی کول هاي امیټیشن کو دا د صحابه کمالو هر سبا کومه چې پیغمبر امیټیشن وکړو د پیغمبر کاپی وکړو پیغمبر ته قتل چې څه کول بس هغه به فالو کول
هغه پکې اف او بټ نه استعمالول صحیح چون چرا سوال جواب دالانجه پکې نه وي ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ما په خپل ژوند کې د پیغمبر په مجلس کې جناستم ما صرف 14 موقع داسې کتلې صحابه د شی متعلق تاسو کړل سو 14 مواقع داسې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه تاسو کړل اذروایز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لګیاو او صحابه باغ شی زکو پیغمبر علیه السلام په عمل کو صحابه بدن سره لیکو او دا دین مون خو چې قران کې هم څه خبره نمونږ ماډرن کم قسم خلک چې امریکنایزډ ناغه هغه کوم اف او بټ شروع کنه ریزنینګ کوي آرګومنټس کوي ما تاسو ته استفلا خانه یو جمله مې درته ویلې و تاسو سیاره فرید خانه ما وی چې ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ چې کوم ځای الله پیریډ یو جمله ته شاته لګولې دې معنا چې ډو اټ ایز اټ از صحیح اوس کته غي شاته پیریډ ختم کې کوېسچن مارک چې وای اټ از نو ته خپل ایمان پس ټیک شي خپل ایمان په خطر کې شي نو واپس خپل سبق ته اولئک الذین دعکسان لی هدى الله چې ہدایت کړي دوی ته الله تعالی فبهداو پس په هدایت دوی اقتداء کا فالو کا فالو دیکھو گورے زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راجیبہ خبر کے ہمیں جانا وی فرمایل وی ان کان فی کتاب اللہ فبالراس والعین وی کہ یو خبر د خدای په قران کی فسر سر یو خبر د خدای قران کی فسر سر ګذر الله حکم و ان کان فی سنت نبیه فبالراس والعین کله پیغمبر په سنت کی ہم فسر سر و ان کان من الصحابہ فناخذ بقول من نشاء او وې خبره د صحابي نه ثابته نو صحابه وایي کینه خبره کې اختلاف یو ایکسپلینیشن یو شانی د بل صحابي ځکه ایکسپلینیشن خو ډیفرنټلی صحیح نه امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بیا موږ صحابه فالو کو خو باو نه چې پلانې و فالو کو هغه به سرکمستانسز ته ګورو چې دې ځای د کوم یو ایکسپلینیشن د مچ مور سوټیبل ون فناخذ یعنی ټول ډراپ کو نه خو فناخذ بقول من نشاء چې د کوم یو ایکسپلینیشن موږ ته سوټ کوي نو هغه چې کوم ایکسپلینیشن موږ ته سوټ کې مناسب وي صحیح سودمن وي موږ لپاره نو هغه قبول و ان کان من غیرهم او چې صحابه در په دې قصې ما سره خپلم تابعو ما سره خپل سره تابعو د صحابه سره ملاقات کړه صحابه سره ملاقات کړه تابعو ورته نو کړه صحابه نه په دې قای فهم رجال و نحن رجال غیم سړي دي موږ هم سړي یعنی زه باوند نیم چې غری فالو کوم صحیح څه زور اور سره وخه څه قیمتي خبره کړه کله خدای په قران کې په سر سرګو کله پیغمبر سنت کې په سر سرګو کله پیغمبر د صحابو نه راغی په کې اختلافي نو چې کوم یو خبره مونږ ته زیاده سودمنه نه هغه باغلو او چې داغې نه را پدې خوای نه هغه فهم رجالو نحن رجالو هغه سړي دي مونږ هم سړي هغه ایکسپلینیشن کول مونږ هم کول شي صحیح خدا خبره صرف امام سے کول شي مونږ یې نشو کولای دا څه کول شي دا امام سے کول شي مونږ یې نشو کولای زمون په علاقه کې یو خبر مشهور ده مې عمر سے یو بزرگ تیر شو نو عمر سے یو بزرگ تیر شو نو په داسې مسجد باندې تیرېده نو په مسجد کې طالبان ناست څوک ناست طالبان نو خپهونه ناست ډوډۍ ورته مخې ته پرته وه ټیکاره پرته وه خو خوړی نه مې عمر سے السلام وکړو د یو پولیس وکړه سړی بزرګ السلام علیکم جی السلام علیکم جی رای واستل جی موږ سره کېنه نو مې عمر صاحب رحمت الله علیه ته تاسو کې تاسو داسې آسوده ونی ولې د محلي خلکو سره بدیل سره کړی دا یا څه چل دی وینم بس نن درېمه څلورمه ورځ ده چې بل دا وچه ډوډۍ خورو څه ورسره شته نه څه موږ ته پخکړی وایو پخکړی څه پخکړی شته نه څه ساګ یا څه بینز یا څه شوریا یا څه شی وچه ډوډۍ ده چې هغې سره نو مې عمر صاحب داسې د خاورې یو کوزه پرته د اوبو ډکه صحیح او هغې سره یو کپ پروت نو مې عمر صاحب رحمت الله علیه ورته داسې دي ورته دا خو جي اوبه دي نو بس دا نوړی تېرېږي نه نو د اوبو نه ورپسې بیا ګوټ کوو صحیح مې عمر صاحب رحمت الله علیه ورته راک نه یې واغسته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یو تاله راوړ هغه کې خو نو مې عمر سیوا کوزه راوړل نو هغه د اصلي غوړیو څه شي د واو غوړیو او زړ غوړیو وې دې کې جوړای ماته کوي طالبان خوشاله شو طالب چې دا خاصان کار دی الحمدلله موږ له ټول نه خرابي
الحمدلله د ټولو څخه خاصه خو تفسیر راځي بس مزدا اډروکه کنه پکړه واښم بس د وره کوي الحمدلله وای بل ذکر تناس او الحمدلله یووي شرح له وبوي ها بل ته وای ټول ځان تړک او بو کیفیت کی بدلون را لګي او بو کیفیت کی بدلون را لګي یو مشر سره التناصر زید په طالبانو تاسو څه کوي ویره مونږ دی وبونه غوړی جوړو وبونه چرته کمخلو غوړی جوړیږي وی پرون می عمر سے مونږ سره راغله ویغه الحمد په وینه غوړی تی جوړ شو نو مونږ په ما الحمد هغه ورته الحمد هغه خلد می عمر ده سی ورته وی الحمد خو هغه ده خو خلد می عمر نه ده نو دغه خبره د ما ابو حنیفه خلو کول شي زمونږ خلې نشي کولای سیدا میزه اولئک الذین دا کسان دی حد اللہ چه ہدایت کرے دوی تا اللہ تعالی فبہداو مقتدی پس پہ ہدایت دوی اقتداو کا قل تورتا اوایا لا سلکم علی اجرا زنغوارم تاسو ندی بانے اجر ان ہوا ندی دائی لا ذکرہ للعالمین مگر ریمائنڈر دے مخلوقات پارا وما قدر اللہ حق قدره دی خلقو ندی پی جندے اللہ تعالی پا حق پی جندو دا اللہ تعالی سرا اس دا قدر مانا دا قدر لفظ اولی کدال یو پا مانا دا وزن رازی پا مانا دا پیمائش رازی وزن پیمائش قدر اندازہ درہم قدر پا مانا دا قوت رازی قدر پا مانا دا قوت رازی او درہم قدر پا مانا دا معرفت رازی لیکن منگو تر سڑی پا قدر دی پویا صحیح نه دې پیژندل نه سمره لوی سره دی نو صلی الله تعالی ګیله کوي موږ ورته ګیله وایو تاسو ګیله وایو ها یعنی سره چې خپل متعلق څه خبر اوري چې رسول دا سه حرکت کړي چې امر لپاره هام فل نو سره ورته ګیله وکي وی عجیب باری عجیب خبره کو نور خلکو دا سه وینو خو وی دي ستانه خو مې دا توقع نه اوس دا کوم خبره چا سره کیږي خپل سره چا سره کیږي خپل سره چې سړی په اعتماد دي نو دې ته ګیله وایي تاسو هم استعمالوي دا خبره ها وایي ګیله ورته وړه نه غسړې هم داسې د پښتنو په وطن کې اوسه ته ګیله وکي خدا سي بیره راکشي کنه صحیح زمون پښتنو د هغه ضرب المثل وایي دا لکه سړی چې بیچ اقوه لال کې دا ګیله چې وایي چاته وکي نو دا لکه چاقو نه وړي خو بس هغه دې څه هغه دې لال هغه بالکل دای لکه مرشي صحیح هم د ویلیوز خبره ده خو زمونږ هم ویلیوز ډالر ګډوډ کړل پریزان څنګه هاک وما قدر الله دے خلق نہ دے پہ جندل اللہ تعالی حق قدرے پہ حق پہ جندو دا اللہ تعالی سرا چې خدای څنګه د پیژنګلو حق دے هغه شان خلق خدای پیژندل نه دے لکه مونږ انګریزي کې وو چې تا د فلانه انډر اسټیمیټ کړی دی فلانه یې څه کړی نہ اللہ تعالیٰ وی زمانی مخلوق ہم زان ڈر اسٹیمیٹ کریں رسول اللہ کی جدا زمانی مخلوق دسا کریں انڈر اسٹیمیٹ کریں زمانی قوت ورطا پتہ نشتا زانے پہ ندے پوئی کریں اس داغی وجہ اذ قالو زکا دغا مخلوق وی ما انزل اللہ چی ند نادر کرے اللہ تعالیٰ غلا بشرین پیس انسان بانے من شیئن حس شیئن دیکھیے پیغمبر علیہ السلام پیغمبری ادا قرآن میسج رت کو نو آل مکہ ہوئے نہ مرا دا دے دروغ ہوئی خدای چاہے پا انسان بانے وحی نازلہ کڑے دا تاریخ کی لاس شیشتنا چی خدای کلا انسان تا وحی را لے گلی اللہ تعالیٰ وی زمان دی مخلوق کو ذرا ڈرسٹیمیٹ کر چی دی وحی تصور نے انکارو کا انسان تا چی خدای کلا انسان تا وحی نہ ڈرا لے گلی دی مخلوق ذرا ڈرسٹیمیٹ کر سنگے ڈرسٹیمیٹ کر نو داولی کدالتا انسان رحمدہ کہ اللہ تعالی انسان اشرف المخلوقات پیدا کرے دے پدے انسان بانے اللہ دے رحم کا ان کے دے او دا اللہ دا رحم لو یا درجہ دا دا انسان ذان ترا کلوز کی دا انسان ذاتا دا نزدیک دا عبادتونه چې خدای وایي کوي را سره پاره وایي چې ما ته رانیز دی شي
صحیح شو نه کوس مونږ ته فار ایگزامپل دا زمونږ گورنر صاحب چې دی څنګه مې دی شوارزنیګر که شوارزنیګر یو پروسس یا پروسیجر راولېږه چې کدا پروسیجر چې خپل کو ناغه به زما ایڈوایزر شي او ما ته برانځ دي شي صحیح نو تب بیا ګوره چې کوم کمپټیشن کوم یو بل سره ورته په بوې خناسي چې دا پروسیجر کوو چې څوک دا پروسیجر ولې لکه سبا شي گورنر ته باندې دي شو سبا شي نو الله تعالی وی دا چې کوم پروسیجر خیم دا پروسیجر خپل کې ما ته رانځ دي شي نو الله تعالی د مهربانه لوی درجه ده چې د انسان ځان ته رانځ دي کول غواړي صحیح او چې ځان ته رانځ دي کوي نو لارې ورته په خپل خوله ده څلورمه خبره لارې ورته په خپل خوله دا طریقه ده پروسس ورته په خپل خوله ادا پروسس ورته په واسطه د پیغمبرانو خوله ده دا پروسیجر ورته په واسطه ده پیغمبرانو خوله ده نو چې کله دا مونږه اډمټ کړه نو لازمه نتیجه دا چې پیغمبروم راغله دی ولې وحی ورکړی ده پیغمبروم راغله نتیجه دا شو چې پیغمبروم راغله په سابق کې اورله وحی ورکړی الله تعالی فرمایي چې دا خلک ادروایز خبره کوي خدای ما انډر اسټیمیټ کوي اوس دا خبره دین کړه امه جان اورلګي اذا قالوا زكدوا ایمان ذل الله ننازل کړي الله تعالی غلا بشر پیسې انسان باندې من شیء حس وحی تر راغلی نه ده قل تورته وایا وصلی الله تعالی دا لکه مخالف چې بل چا سره په جنگ ورواچي یو وګور ټیکنیکلیټی سړی چې ځانه افاتړي چې زبر سره جنگ دی بل سره ته به اخلاصي عدت به دی یا خاموشي یا بوالو خوري یا به خاموشي او یا به والو خوري نو صلی الله تعالی وایي چې د يهودو سره یاري ده چا سره یاري ده يهودو سره یاري ده پیغمبر ته تاسو ته وکا قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړه کتاب هغه جاء به موسی چرات کړه د باندې موسی عليه السلام هغه موسی عليه السلام چې کتاب راوړو هغه چا را لګلو موسی خپل لیکلو صحیح نو الله تعالی وی پیغمبر ته چې دوی خو بیا اډمټ کوي چې نه هغه خدای ورکړو نو تو ورته بیا دوی خبرو کې د موسی عليه السلام فرشته و کوم انسان ته فرشته نو دوی دا نه وي چې فرشته و دوی بس وي انسانو نو چې انسانو او کتاب معلومه اډمټ کړ نو زما دې کې څه حرج دی صحیح بیا تاسو فلسفه او غرب چې انسان ته خدای شری کتاب یا وحی نه ورکړي تاسو په خپل اډمټ کړ او یا به دوی مدای چې دوی نه نشي کولای ځکه نه کوي ولته يهود سره جنگ راځي کنا کوي نو يهود سره جنگ راځي صحیح نه سره یاري نه خرابای يهود سره یاري نو الټیمیټلی درته دای به خاموش پاتې کیږي او باندې کوي ځکه تا چې تاسو اډمټ کول نه غواړي تاسو راته کول غواړي دا خبر اډمټ کول نه غواړي نه ځکه نشي کولای ای سر روانه راوړي قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړو کتاب هغه جاء به موسی چرات لکړو هغه باندې موسی عليه السلام نورن د لایټ او هدن هدایت للناس خلق د پاره ول دا خو مکی والو سره خبر وکړه مکی والو سره الته يهوديان چې دا خبر اوریدا ای خوشاله دل چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم موسی ومني ازمون دا کتاب ومني نو چې موږ ته چې کتاب کې ستا ذکر نشته دا ولې نه اډمټ کوي سره چې موږ ته تورات کې ستا ذکر نشته نو دا راته نه اډمټ کوي نو الله تعالی الته موږ هغه له کتاب باندې کړه الله تعالی هغه له اکسس باندې کړه اینا اکسس له څه باندې کړه چې نه دا بیا خبره ده چې تاسو د موسی علی السلام د کتاب هلیه روانه کړل موسی علی السلام د کتاب هلیه مو شکل مو روان کړل تجعلوا ها خراب کړم تحریف کړم تجعلون قراتیسا تاسو جوړول دا غیله قراتیسا پاره اجزا قراتیس جمع د قرطاس تا قرطاس څنګه کاغذ ته وایي پیجز قرطاس ته یو خاص نمبر باندې پیجز چې یو ځای باندې کې نه ته قرطاس وایي ایته سوې قرطاس موږ ته پاره وایي تجعلون قراتیسا چې تاسو جوړول دا غی تورات پاره نو پاره جوړو سم غلط کارونه دي موږ هم قران کریم پاره جوړ کړی اوس دا کومه پاره چې اوله سپاره دا دویمه پاره دا دریمه پاره سلوونه پاره صحابه زمانه کې خدا نه وي تابعین زمانه کې خدا نه وي دا خلاصو چې دا دین د عربونو عجمو ته وته د عربونو نړمبه فارسیوانو ته وته نړمبه چا ته وته نړمبه اپروچ فارسی نو نړمبه اپروچ فارسیوانو ته شو ناغې د ماشومانو تعلیم لپاره دا قران کریم په اجزا او تقسیم کړ
سوال تقسیم چې دا دومره درون قرآن ماشوم لپاره به احترامي کیږي، لہذا هغه په اجزا باندې تقسیم کړه. نو دې سپاری ولا جوړ کړی. یو دویم د دې سپارو داوم حکمتو چې یو سړی میاش کې ختم د قرآن کول غواړي نو ورته باندې معلومي. څه ورته معلومي؟ لیمټ ورته معلومي چې نن ورځ بدا پاروام، سبا ورځ بدا پاروام، بل بدا پاروام، په دې سره کې به څه وکړو؟ ختم د قرآن به وکړو. نو دا صرف تسهیل لپاره صحیح. نو دا څه ناجایز کا په څه په ثبات ته نشي ویلې. تجعلونه قراتیسا، نو صلی الله تعالی د هغه وجد مزمت ذکر کوي چې دا کس انداز سره قراتیس جوړول ولې ناجایز او ولې کندم دي؟ ځکه چې تبدونها تاسو اظهار کو د بعضی احکام د دې وتخفون کثیرا اپټ مساتر ډېر احکام د تورات. هغه په دې بنیاد باندې دا پاراګری نه کولا، دا اجزای په دې بنیاد نه متعین کول چې تلاوت کې اسانی وي. هغه په دې بنیاد باندې پاره جوړې کړې وي چې کوم شی باغې سره سوټیبل هو هغه به کار کې خودا، چې کوم شی به سوټیبل نه وي دا اړه تولې کې پټ صحیح دا یو صحیح دی. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تاسو تعلیم در پیښو دا غشي چې نه پیژند تاسو نه پلارانو تاسو. قل تورتا اوس دا جای جواب دی چې تاسو ته وکړه چې دا کتاب چا نازل کړو، میز بیس کی ډیټیلز ورکړه. میز بیس کې صلی الله معلومه دوی ها نه کوي سره، دوی ها نه کوي سره، خو نام نه کوي ځکه یو سره یاري نه خرابوي. نو پیغمبر ته الله تعالی ته خپل وای دی ته لګ انتظار وکړه. نو چې دی بالکل جواب نه کوي نو ته ورته وای قل وایا الله دا کتاب چا نازل کړو؟ الله. نو دا وړاندې کوم اعتراض چې مو دی چې انسان باندې خدای کله وحی نه نازل کړي هغه اتوماتیکلی ختم شي. ثم ذرهم بیا پرېږ دو دوی فی خوضهم په بے مقصد خبرو دوی کې یلعبون چې دی لوبیږي. وهذا کتاب، اوس دا الله تعالی د یو بل اعتراض جواب کوي. پیشګي څه کوي؟ پیشګي اعتراض، پیشګي جواب، د اعتراض جواب پیشګي چې ممکن دی او هغه ټیک ده. موسی علیه السلام باندې کتاب مو مستعار دی خبره کو دا کتاب نه دی، دا خدای نه را لګره. نو الله تعالی توثیق وکړو چې وهذا کتاب ادا قرآن عظیم الشان کتاب دی انزلنا من نازل کړی دی مبارک مبارک دی دا کتاب. نو وهذا کتاب دا قرآن هم څه دی؟ دا قرآن څه دی؟ کتاب دی. خو کتاب دا د کوم ساوند چې راځي دې تنوین وایي. سوې ورته فرجانه همې جانا تنوین د تعظیم لپاره دی چې وهذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دی. نو ولې عظیم الشان کتاب دی؟ نمبر اول دې کې د ټولو سابقه کتابونو مضامین موجود دي، د ټولو سابقه کتابونو مضامین پکې موجود دي. او نمبر 2 د دې کتاب راتلو سره سابقه کتابونه ټول ایبروګیټ شو، هغه څه شو؟ ریپیل شو، هغه شو؟ هغه منسوخ شو. چې کوم کتاب راتلو سره یو سل 3 آسماني کتابونه سوره 103 یو سل 3 آسماني کتابونه ریپیر شي چې ناو they are no more needed ځکه چې پرفیکټ موجود دی. نو دا عظیم الشان کتاب دی. انزلناه الله تعالی وی مونږ نازل کړی دی، انزلناه موږ نازل کړی دی. نو دا داسې ده لکه چې جارج بوش وی چې خط ما فرید جان ته په خپل لاس لیکلی دی. صحیح شو؟ خط فرید جان ته یعنی on behalf of the president دا سیکرٹری نے لکھے چاری کرے پریزیڈنٹ خپل اللہ تعالی فرمائے انزلنا دا مون نازل کر دے. نو بیا عظیم الشان دے مبارک مبارک دے سو کل من تعلق به ہر هغه سوچ دے قرآن سره تعلق پیدا کر. مبارک کل من تعلق به مبارک تے ہر هغه سوچ دے قرآن سره تعلق پیدا کر. نو اولی کا چې چا پی ایمان راړ نمبر اول چا ذکر نمبر 2 سو کے تعلیم د تلاوت ور گئی نمبر 3 سو کے حفظ گئی سلورم سو کے تعلیم د حفظ ور گئی تینزم سو کے معنی و تفسیر معلوم ہے شپغم سو کے تعلیم ور گئی تفسیر اوم سو پہ عمل کئی اتم سو کے امپلیمنٹ کئی بطور نظام نہم او لسم چسو خدمت کی دے خلقو داتا نا پادشاہ استفلا خان چسو کے در متعلقہ خلقو خدمت کی سو کے قرآن امپلیمنٹیشن کئی قرآن بطور نظام نافذ کے اور کے سپورٹ کے
صحیح د قرآن د برکت سره شامل دي. څوک د قرآن تفسیر کوي او ته خدمت کې، څوک د قرآن تفسیر د کوي او ته خدمت کې. لکه مثلا تاسو د قرآن تفسیر د کوئی او حامد جان آرډر وکړي چې د ډوډۍ راوړي سره راوړي کوي نه دا چې په خو خو نه د ټول طریقې لري. ها ټلیفون نمبر د داسې ټلیفون اغسته دی د تمام معمول ټلیفون کو ته ټلیفون شته نه دی وای ما داسې ټلیفون اغسته د په کول کې پیسې نه لراځي د انټرنیټ د لیدا ته اغسته دی. صحیح شو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کون عالما او متعلما او سامعا او خادما، یا د قرآن سنت عالم شه یا متعلم شه یا هغې ته کښېنه اورېدونکی شه د هغې نه واوره، او خادما یا کم از کم د هغوی خدمت وکړه، د قرآن د طالبانو خدمت وکړه، د قرآن د بولایانو خدمت وکړه. ولا تکن خامسا، صرف پنځم مه کېږه فتهلک کړي هلاک به شي بیړه به دې غرق شي. یعنی څه تعلق ساته دې طبقې سره څه کوه، یعنی څه تعلق ساته. صحیح. نو احمد جان دپاره خو مونږ داسې نو نادر دپاره ووایو چې که نادر کله سبق درشي راتنه نو که دې خوراک هم راوړېږي نو بس تعلق به برقرار وي. سیف الله جان ته څه وایې په دې؟ حاجي غني باري تاسو هم اتفاق کوئ دا د خیر خبره ده که نه؟ نم شیرشاه نشته چېرته رسته واده ته مهارته مې شیرشاه خدای دې روکه ستا درې هفتې سبق لنې راغلی وایي زه د خلکو په وخت یم نو ما ورته خدای خو هلکه خو هغوی پوه کا چې تاسو که مقد یې ځان په مصیبت اړوئ مونږ دا کار کړی مصیبت اخته یو شیرشاه خو ډېر لادي دی وایي نه چې په کوم کار مونږ اخته یو چې دی را سره پاته شي وی خپل ګروپ زیاتوو د مصیبت زدګانو ګروپ زیاتوو. نظم خان نندغړې دی. الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خيرا حافظا وارحم الراحمين. یو څوک ورور دی محمد حسن نومې دی غالبا اردو سپیکینګ دی. هغه ډېر ژړل ټلیفون یې کړو وی زما مور مړه ده قاضي صاحب نه د شپې ودکې دی شم نه د ورځې ودکې دی شم لوی حسرت راته دا دی چې په پاکستان کې وه مارونو ته وایي زه راځم هغوی وایي تا ته موږ دوه ورځې دوه شپې خو د دې مړې نه شو کېښودی. نو ما ته دا حسرت دی چې ما یې جنازه ونه کړه وی ما له خوب نه راځي. نو یو دعا وکړئ چې الله تعالی یې والده مغفوره مرحومه کړي او الله تعالی هغه ته هم صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي. وصلی الله علیه خانه جان نن ډېره مو د بعد مزه واخیسته.